عبادت خو دویم نو محبت دی او په محبت کې شکوه نه وي او په محبت کې تکلیف دا راحت وي او په محبت کې سخت تیرول په دې کې خوند او مزه وي نو د خدای سره محبت وکړي او دا عبادت به تور محبت والا وکړي قسم په خدای هیڅ تکلیف پکې بیان نشته مونږ دا بوج غنو بوج نن می تفسیر کې وی چې الله جل جلاله تا دا باز خلق سجدي کوي طوعا او دا باز ورته سجدي کوي کرهن نو التا یو مفسر لیکلی دی په تفسیر بغوی کې چې دا کرهن زبردستی سره د خدای سجده دا د الله دا بندگان مؤمنان کوي او دا الله ته چې تابعداري سره سجده کوي دا فرشتي کوي فرشته چې په سجده پریوزي سر نه اوچته او دا مؤمن چې په سجده پریوزي دی خدای کله و پارهغه چې وزم تاسو ما وسوي خدای کله به مولوی صاحب سلام ګرځي چې دکان لاړ شم خدای کله به پارهغه کوم دي زنه د تراوی به ختميږي چې وزما دلته بور وي د نفس دلته داسې حبس محبوس وي دلته تبه و چې دا پرنده چا په پنجره کې را بند کړي دا جمعه راته سپینه تاڼه ښکاری ته و سپینه تاڼه تراله په ما باندې اف آی آر دی جرم می کړی دی اوس بدلته عدالت لګي او مانه به داغه جرم حساب کیږي او زه به داغه حساب ورکول نه شم چې وزم د دې نه ځان واسم څنګه چې په جیل کې انسان تنګيږي داسې په جماعت کې تنګيږي نو دې مفسر ډېر عجیب خبره کړې ده وی کرهن المؤمنین د دې کرهن مراد مؤمنان دي د خدای ته په ګوره اطاعت سره سجده نه کوي دوی په سجده باندې بور وي چې د خدای ته او دا چې هر عبادت ته والے رکوع قیام موز تلاوت تهجد دا سه نور نیک اعمال دا خدای ته ګوره مونږ تابعداري سره نه کوو